ډېر محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه، یو پاورفل وظیفه، یو قرآني عمل. او قرآن یو طاقتور کتاب دی. قرآن الله جل شانه داسې یو کتاب نازل کړی دی چې زموږ او ستاسو دپاره رهنمایي ده. زما او ستا دپاره د زندګۍ تمام اصول، تمام قواعد، ضوابط الله تعالی په قرآن کې بیان کړي. نو کومه خبره په قرآن کې صراحتا نه وي ذکر، نو هغه په حدیث مبارکو کې به موجود وي. ځکه د قرآن تفسیر چې کوم دی هغه احادیث مبارکه دي. نو کوم مسلمان خور یا رور چې وي چې زمونږ د رشته هم وشي، صحیح شوه، رشته دې وشي، یا زمونږ ټو سیک لایف پارټنر فر چلډرن، د اولاد د رشتو دپاره په انګلیش کې هم درته وي، ټو سیک لایف پارټنرز فر چلډرن، د اولاد د رشتو دپاره، د حاجتونو دپاره. یا یو جینۍ ده د رشته نه کېږي د دې جینۍ، یا یو هلک دی د ده رشته نه کېږي. هر سړی ګوره په زړه دا ارمان لري چې زما د ښکلې بیبي وي. د هر نوجوان چا چې واده نه دی کړی هغه وایي چې زمونږ د ښکلې بیبیانې وي، زما د واده زر وشي. او اکثر پړه کې دا سوچ کوي چې آیا زه به دا واده د خوشحالي وینم او که نه. هسې نه، د واده د خوشحالۍ نه مخکې زه چېرته کې یعنې وفات نشم. دا نوجوانان اکثر دا فکر کوي. نوجوانان جنکۍ هم دا فکر کوي اکثر چې زما د خوبصورته باصیرته هلک خاون وي او ورسره دینداره هم وي، ورسره د نورو جنکو سره رابطې هم نه ساتي، او زما د سترګو د تور وي او د زړه مې د ټکور وي. دا د جینۍ په زړه ارمان وي او د هلک هم په زړه ارمان وي. خو محترمو، دا به تاسو ته انشاءالله میلاویږي، دا به تاسو ته میلاویږي، خو په وظایفو به میلاویږي، په دعاګانو به میلاویږي، په خپل تقدیر په باندې به په صبر کېدو میلاویږي. موږ اکثر وایو که نه پښتانه وي، د صبر میوه څه خوږی. چا چې صبر کړی هغه میوه به خوږی. اکثر زنانه داسې وي چې رشتې نه کېږي. د هغې لومبنۍ وجه اکثر دا وي چې دغه زنانه پسې رشته راځي، دوی دغه رشته ټکراوي، ختموي، وینې ورکو، ملک داسې دی او پلانکې دی او خاندان یې داسې دی او ډېرې خبرې پکې وي. اوس که یو هلک چرسي پوډري وي یا په غلطو حرکات نو بیا صحیح ده، بیا رشته نه دي ورکول پکار، ځکه چې د خپل لور زندګي بربادول وي. خو به هر حال اکثر د زنانو چې بندش وي که نه، نو هغه اکثر بندش دې ته وایي چې الله تعالی دې رشته بنده کړي. یا خو د دې وجې نه چې یا جینۍ چې ده نو دا ډېرې نخرې کوي په رشتو کې، په دې باندې الله تعالی خفه کېږي. بس یو دینداره ساده سمپل ځان ته وګوره، دغه شان خاندان د پسې رالی د څوکه خیر دی کو غریب دی چې دینداره وي. دغه رنګې اکثر نوجوانان هم رشتې نه کېږي. به هر حال په پوټي کې پسې مه ځئ چې دا سپین دی. اکثر جینکۍ نه دي، دا په پوټکو پسې ګرځي، ولکان هم په پوستکو پسې ګرځي چې دا سپینه ده او دا توره ده او دا پلانکې ده. نو اکثر دا سپینې سړی به یې شرموي، اکثر دا سپین هلکان به یې سړی شرموي. صحیح شوه. داسې د الله تعالی نه د حیا او د عزت رشته غواړه. الله د حیا او د عزت رشته راکړي، الله د خوشحالونو ډکه رشته راکړي، الله داسې رشته راکړي چې زما د بچو تربیت هم صحیح کوي، زما سره هم ښه وخت تېروي، زما د مور پلار سره هم ښه وخت تېروي، زما پوره خاندان هم خیال ساتي. خو دغه رنګې د دعا نه الله تعالی نه دعا غواړم. نو تاسو ته زه نن 2 وظیفې ښیم د رشتو دپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم، الله مو خوشحاله او آباد ساته، الله مو کامیاب او کامران لره. موږ ته هم ډېرې دعاګانې انشاءالله کوي، نو تاسو ته کوو. الله تعالی مو دنیا هم ښایسته که آخرت هم ښایسته که. محترمو، نن یو وظیفه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، یو درته بله وظیفه ښیم. لومبنۍ تاسو ته چې په کومه په سکرین باندې ښکاري دا وظیفه، دا تاسو زده کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. دا ټول آیات په دغه نه راتلو، ما لږ شانت راغسته. وهو الذي
خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. دا محترم دا وظیفه به تاسو د کم هلک یا د جنۍ رشته نه راځي نه کېږي یا هر ترتیب چې پکې نو دا آیات په روزانه 314 پیرې وایي ها په اوداسه کې. خو یو زنانه بیماره وي حیض وي استحاضې وي نو هغې له بیا نه دي په کار په بیمارۍ په حالات کې نه کېږي ها صحیح ده ځکه د قرآن آیات دی او کومې چې پاکې وي نو هغوی دې کوي. هلکانو تاسو یې هم کوئ 314 مرتبه روزانه هر ټایم چې کوئ ها او دا به 21 ورځې مسلسل کوئ ها 21 ورځې به مسلسل کوئ او 313 مرتبه د ورځې وایي کو سهار مونږ نه پس کو ماښام وي کو ماسخوتن وي هر ټایم چې فارغ وي دا وایي. بله دویم نمبر وظیفه د حضرت موسی علیه السلام دا په کثرت سره وایي. اکثر به خلک تپوس کې څونه وایي نو کثرت مطلب دا دی چې ډېرې وایي ډېر پیژنئ کو 0 مې وي کو 2000 مې وي کو 10000 مې وي کو 1 لاک مې وي روزانه کو 3000 پیرې وایي کو 1000 پیرې وایي کو 1500 وایي چې چا څومره خوښه یې څونه ویلی شي ها. ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا د هر فرض مونږ نه پس 2 مرتبه وایي او یې ډېر په کثرت سره وایي ډېر زیاتې وایي په مینه او په شوق سره انشاءالله چې الله تعالی به د باندې ډېر زر د رشتو باران را ووري او رشته ښه څیز دی ها د ګناه نه هم انسان بچ شي د غلطو نه هم انسان بچ شي او دغه رنګې د اولاد ترتیب هم برابر شي یعنی یو نسبي رشته روانه شي. الله تعالی دې تاسو له هم ډېره ډېره خوشحالۍ درکړي موږ له هم الله تعالی کامیابی راکړي. موږ هم په ډېرو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو ته موږ ډېرې ډېرې دعاګانې کوو الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله او کامیاب ساته. السلام علیکم.